Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study another topic of microbiology. Topic structure of bacterial cell. This topic is especially for paramedic, nurses, LHV and category B pharmacy student. The lecture के बाद मुंगा shape or size the bacteria خاص زمون concern وي نو په bacteria د shape په base باندې په درې بیسیک ګروپ کې تقسیم شوی ده په هغه کې فرست نمبر مو سره د کوکای سیکنډ بیسلای تھرد سپایروکیټ کوکای مین راوند کوکای اور کوکس راوند بیکټیریا بیسیلس راډ شیپ بیکټیریا او سپایروکیټ سپایرل فارم اوس فردر بیا کوکای راوند شیپ بیکټیریا چې دا هغه مونږ فردر تقسیم کړی ده کله چې زموږ سره کوکای راوند شیپ بیکټیریا سنگل وی کوکس اٹ از کالډ کوکس دې ته مونږه کوکس ویلې کوکس او چرته چې زموږ سره دو بیکټیریا کوکس بیکټیریا راوند بیکټیریا په پیر فارم کې وي دیٹ از کالډ ډیپلوکوکای ډیپلوکوکس اور ډیپلوکوکای دیٹ بیکټیریا آر اینڈ پیر فارم نو چې کله زموږ سره کوکس بیکټیریا دا په پیر فارم کې دیٹ از کالډ ډیپلوکوکای او کله چې زموږ سره کوکس بیکټیریا په کلسټر فارم کې وي لکه گریپس لایک سټرکچر وي دیٹ از کالډ سټیپایلوکوکس او کله چې راوند بیکټیریا دا په چین فارم کې وي دیٹ از کالډ سټریپټوکوکس زیاتر په دې کې دغه دا دی چې کلسټر فارم دیٹ از گریپس لایک سټرکچر نو گریپس لایک سټرکچر ته دې ته سټیپایلوکوکس او کم چې چین فارم دی کله چې راوند بیکټیریا یو چین جوړ کړي دیٹ از کالډ سټریپټوکوکس نو په دې کې ډیفرنشیشن دا دی چې راوند بیکټیریا په ډیفرنٹ زموږ سره په میډیکلی یا کلینیکلی امپورټنٹ بیکټیریا ده نو سنگل فارم اٹ از کالډ کوکس پیر فارم اف کوکس بیکټیریا از کالډ ډیپلوکوکای او کلسټر فارم چې د کوکای دی د راوند بیکټیریا دی دیٹ از کالډ سټیپایلوکوکس یا سټیپایلوکوکای اینڈ چین فارم از کالډ سټریپټوکوکس دغه شانتي بیسیلای آر بیسیلس سنگل از کالډ بیسیلس نو دا بیسیلای راډ شیپ بیکټیریا چې دا چې کله سنگلی اٹ از کالډ بیسیلس که دا زموږ سره ډبل وي څنګه چې زموږ سره په پیر فارم کې راوند بیکټیریا که دا په پیر فارم کې نو بیا دې ته مونږه ډیپلو بیسلای وایو او که دا چېرته په سټرین فارم کې وي په چین فارم کې نو هغې ته سټریپټو بیسلای وایو اوس کلسټر فارم په کوکای کې دی په بیسیلس کې کلسټر فارم دومره کامن نه دی میډیکلی دومره امپورټنټ نه دی بل تھرډ نمبر سټرکچر چې کوم د بیکټیریا دی هغه دی سپایروکیټ اٹ از کالډ سپایرل فارم نو بیکټیریا په سپایرل فارم کې په دوو فارم کې زیاتر اوسیږي یو چې دی یو ریلیکس کوایل دی ریلیکس مین د دې دا کوایل فارم چې دا سپایرل چې نو دا داسې ریلیکس فارم وي او اوس د دې اپوزیټ چې بل کوم فارم دی سپایرل فارم دی نو هغه ټایټلی کوایلډ چې هغه بالکل نږدې کوایل شوي وي نو هغې ته ټایټلی کوایلډ ویلی شي ریلیکس کوایلډ چې دی د هغې اگزامپل دی بوریلیا او کم چې ټایټلی کوایلډ بیکټیریا سپایرل فارم کې ده هغه ده ټریپونیما اوس د شیپ په بیس باندې زموږ سره بیکټیریا سم ادر بیکټیریا دي چې هغه ویریبل دي ویریبل کالډ پلیومارپیک هغه بیکټیریا وي کم چې زموږ سره په مینی شیپ کې اوسیږي لکه مینی شیپ مطلب دا دی نو 3 بیسیک ګروپ نه علاوه زموږ سره نور بیکټیریا چې هغه په ویریبل فارم کې موجود وي ویریبل مطلب دا دی چې په ډیفرنٹ شیپ کې هغه اوسیږي دیٹ از کالډ پلیومارپیک بیکټیریا مین وچ یوزډ مینی شیپ په ډیفرنٹ شیپ کې زموږ سره هغه موندل کېږي دا د فلیومارپیک وایي د فلیومارپیک اگزامپل موږ دلته واخلو لکه بین اور کډنی شیپ بیکټیریا چې ده نیزیریا اگزامپل از نیزیریا دغه شانتي په فلیومارپیک کې زموږ سره بل کلب شیپ بیکټیریا ده د کوم اگزامپل چې دی کورنی بیکټیریم دغه شانتي که موږ وګورو فیوسیفام چې د هغې دواړه اینډ چې کوم وي هغه بالکل تیرچا وایي نری نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ فیوسیفام د دې اگزامپل دی فوسو بیکټیریم
دغه شانتي بل فارم چې بل شیپ چې دی کاما شیپ د هغې اگزامپل دی ویبریو او سالمونیلا کوم چې په راډ شیپ کې چې د هغې دواړه انډ چې هغه راونډ دي نو دلته که تاسو وګورئ نو د دې دواړه سایډونه چې کوم دي دواړه انډ هغه نري دي او د سالمونیلا چې کوم انډ دي نو هغه زموږ سره راونډ شیپ دي. ښه اوس د شیپ په بیس باندې چې بکټیریا مونږه ډیوایډ کړه د 3 بیسیک شیپ نه علاوه مونږ سره د سټرکچر اف بکټیریا چې دا په هغې کې بل راځي سایز. نو په سایز کې بکټیریا چې دا د دې ایوریج سایز چې دی د 0.2 مایکرومیټر نه واخلئ او د 5 مایکرومیټر پورې دا لانګ وي لینث دا د ایوریج بکټیریا او د 0.5 مایکرومیټر پورې د دې ډایمیټر وي دا د دې رینج سایز دی. اوس په سایز کې زموږ سره د ټولو نه سمالسټ بکټیریا چې کوم ده هغه مایکوپلازما ده. مایکوپلازما او دا د لارجسټ وایرس کوم چې هغې ته مونږ پاکس وایرسز ویلی شو دا د هغې امره ده. نو سمالسټ بکټیریا د لارجسټ وایرس امره ده نو هغې کې سمالسټ بکټیریا چې ده مایکوپلازما او لانګسټ بکټیریا چې کوم ده هغه راډ شیپ بکټیریا ده. نو هغه راډ شیپ بکټیریا د هغې رینج سایز چې کوم دی لینث هغه 7 مایکرومیټر دی. نو دا 7 مایکرومیټر چې دی دا د ییسټ فنجای چې کوم ده دا د هغې امره ده ییسټ او دا چې دی دا د هیومن د آر بي سي سیل امره وي د دې لینث 7 مایکرومیټر یا د هیومن آر بي سي او ییسټ دا د دې لینث د دې امره وي. نو لانګسټ بکټیریا چې دا هغه زموږ سره 7 مایکرومیټر سمالسټ چې کوم ده هغه مایکوپلازما اگزامپل دی. نارمل ایوریج رینج چې کوم دی د 0.2 مایکرومیټر نه د 5 مایکرومیټر پورې لانګ او د 0.5 مایکرومیټر د هغې ډایمیټر دی. اوس د دې لیکچر په دې باندې دوباره ریویو نو سټرکچر اف بکټیریل سیل په فرست کې هغې شیپ اینډ سایز اف بکټیریا. نو د شیپ په باره کې موږ دا وویل چې شیپ بکټیریا شیپ چې کوم دی هغه زموږ سره په 3 بیسیک ګروپ کې ډیوایډ شوی دی کوکای بیسیلای اینډ سپایروکیټ. کوکای مین راوند بکټیریا راوند دا بالکل غونډه بکټیریا وي. بیسیلای راډ شیپ وي دا اوږده وي لینتي وي دا لینث وایز وي او سپایروکیټ زموږ سره سپایرل فارم وي د سپرنګ په شانتي وي. نو ډیپلوکوکای او کوکس مین یو سنگل بکټیریا او ډیپلوکوکای چې په پیر فارم کې وي دوه وي. کلسټر فارم ته سټیپایلوکوکای وایي یا سټیپایلوکاکس ورته ویلی شي او چین لایک سټرکچر ته سټریپټوکاکس ویلی کېږي. دغه شانتي سنگل بیسیلای ته بیسیلس او پیر اف بیسیلای ته دې ته ویلی کېږي ډیپلوبیسیلای او چین لایک سټرکچر اف بیسیلای از کالډ سټریپټوبیسیلای. بل د دې کلسټر فارم دومره کامن نه دی میډیکل امپورټنټ نه دی نو هغې ته ضرورت نشته. سپایروکیټ سپایرل فارم چې د بکټیریا دی هغه زموږ سره په دوو کامن شیپ کې زیاتره اوسیږي یو ریلیکس کوایل فارم او بل زموږ سره چې کوم دی هغه ټایټلی کوایل فارم. نو د ریلیکس کوایل فارم چې کوم دی د هغې بوریلیا اگزامپل دی او د ټایټلی کوایل فایل چې کوم دی د هغې زموږ سره ټریپونیما اگزامپل دی. د دې نه علاوه زموږ سره بکټیریا په مختلف نور ویریبل فارم کې هم اوسیږي چې هغې ته موږ ویلی شو فلیومارفیک بکټیریا. فلیومارفیک بکټیریا لکه کډني شیپ کلب شیپ کاما شیپ او فیوسیفارم شیپ او راډ شیپ. نو راډ شیپ خو موږ هلته کې ووایو خدای پکې یو کامن فارم دی سالمونیلا او سالمونیلا پیراټایپي سالمونیلا ټایپي. نو دا راوند د دې انډ چې دا راوند دی. دغه شانتي که مونږ بیا د بکټیریا د سایز خبره وکړو نو رینج اف سایز چې کوم د بکټیریا دی نو هغه 0.2 مایکرومیټر نه د 5 مایکرومیټر پورې د دې لینث دی لانګ ده او د 0.5 مایکرومیټر د دې ډایمیټر دی. دغه شانتي سمالسټ بکټیریا چې کوم ده هغه زموږ سره مایکوپلازما ده او لارجسټ بکټیریا چې کومه ده هغه زموږ د هغې سایز چې کوم دی 7 مایکرومیټر او دا د هیومن آر بي سي یا د ییسټ امره وي. دغه شانتي مایکوپلازما سمالسټ بکټیریا چې کوم ده دا د لارجسټ وایرس پاکس وایرسز چې کوم دي د هغې امره وي. انشاءالله دې لیکچر کې که تاسو څه پرابلم وي یا په دې باندې تاسو نه پوه شوي یا څه داسې پوینټ پاتې شوی یا میسټیک شوی نو تاسو کمنټ سیکشن کمنټ باکس کې تاسو ویلی شئ د هغې به تاسو ټول ته آنسر میلاویږي او ستاسو د کمنټ او لایک چې کوم دی هغه زموږ حوصله افزایي ده. نو په دې وجه باندې تاسو لیکچر په غور سره اورئ او دې کې څه میسټیک یا داسې څه پاتې شوي وي یا تاسو څه شکوک شبهات وي نو تاسو فیل فري ټو آسک. اوکې تھینک یو. الله حافظ.